نن اکثر خلک دا فریاد او شکوه کوي چې سکون راته نشته، آرام راته نه حاصلېږي او ژوند مې لنډ تنګ دی او د هغې دپاره دنیاوي څیزونو کې سکون او آرام دا لټوي. الله رب العالمین ډېره ښایسته نسخه د زړه د سکون دپاره ښودلې ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین وایي الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله. هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی او مطمئن دي زړونه د دوی د الله په ذکر سره. بیا الله رب العالمین یو خبر ورکړي، یعنی جمله خبریه، الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار د الله په ذکر سره زړونو ته سکون حاصلېږي. یعنی کم یو انسان چې د الله ذکر کوي د داسې انسان زړه دا مطمئن وي، داسې انسان زړه په سکون کې وي، په آرام کې وي، پریشانۍ کې نه وي. نو که چېرته نجات غواړئ، فلاح موندل غواړئ د دې بې آرامۍ نه، بې سکونۍ نه، نو د الله رب العالمین ذکر په ځان باندې لازم کړه. یقینا الله رب العالمین به ستا زړه ته سکون ورکړي، آرام ورکړي او ته به یو خوشحاله ژوند تېرېدونکی او تېرونکی انسان وګرځې. جامع ترمذي یو روایت دی، سنن ابن ماجه او مسند احمد. عبدالله ابن موسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو بانډچي د الله رسول علیه الصلاة والسلام سره راغلی او ورته وی ای د الله رسوله، د دین اسلام کارونه قد کثرت علی، ډیر زیات شلل په ما باندې، یعنی نفلی کارونه ډیر زیات دي. فانبئنی، ابل روایت کې راځي فاخبرنی بشیء اتشبث به، مال خبر راکا یا ما ته اوخه یو داسې یو څیز چې زه کلک ونیوم هغه، یعنی ټول زه نشم کولی، بس یو څیز راته وښایه چې زه هغه کلک ونیوم. نبی علیه السلام ورته وایي لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، همیشه د خپله ژبه د الله په ذکر سره لنده ساته، یعنی د الله ذکر ډېر کوه، دې سره به ستا زړه ته سکون حاصلېږي، آرام حاصلېږي. نو ای مؤمنه مسلمانه، که چېرته ژوند کې سکون غواړې، آرام غواړې، د بعضې خلکو څه ناشنا خبرې وي، د روح غذا دا ګانې بجانې دي. د روح غذا دا د الله رب العالمین ذکر دی. کم یو انسان چې د الله ذکر کوي د روح غذا حاصلوي او داسې انسان ته آرام او سکون حاصلېږي. د الله رب العالمین ذکر کول چې زمونږ ژوندون دا د آرام او د سکون والی شي.